کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې چېرته چې د صوبایي حکومت په تعاون سره ډسټرکټ سپورټس افسر تحسین الله صاحب دلته کې کم انتظامات کړي دي. هلته کې د باجوړه، مومندو او د خیبر لوبغاړي خو هم راغلي دي او ورسره چې کوم دی د 400 لوبغاړي خو هم په دغه لوبه کې سالي. په دغه کې فوټبال دی، ولیبال دی او ورسره چې کوم دی نو کرکټ دی. او دا ګلالي ماشومان چې کوم دی نو دا زما مخې ته چې وینې نو په دې سایډ کې چې تاسو کومه ویډیو وینې نو د دوی خو دې وخت کې هغه وردی نشته دی، خو دا ټول دا یو بیل ټیم دی. او چې ما پکې هغه کاکي ته وکتله او بیا مې پکې ده ته وکتل، خو دلته کې چې کوم دی نو دا دی د پکې 15,000 روپۍ انعام هم چې کوم دی د ADC نه واغسته. نو دا زموږ د ورور چې کوم دی نو دا ټیم جوړ کړی دی او په دې وړو باندې یقینا چې ډېره زیاته خواري شوې ده. دوی چې دلته کې کم ټیلنټ وښودو او کم دا د حوصله افزایي یې واغستله، کومو میلمنو چې متاثره شو نو هغه د ستاینې دي. خبرې ترې به کوو. زما سره خپله پېژنګلو وکړه. السلام علیکم، زما نوم جواد دی، د شفقت رئیس اوسیدونکی یم او ډسټرکټ 400 سره تعلق ساتم. جواد د څومره کسان دي تا سره؟ موږ سره تقریبا 30 او 35 تعداد دی. دې کې د کراټي ټیم موږ سره دی او د جمناسټیک هم دی. په دې څومره خواري کړې ده؟ یاره په دې باندې زما د 2013 نه د مهنت چالو دی په دې هلکانو باندې او خپل مدد رول مې په خپله کوو. موږ سره داسې د یو طرف نه هم داسې امداد نشته. زموږ اکیډمۍ ته به انشاءالله تاسو ویزټ وکړئ. په دې باندې موږ خپل د جیب نه څه د مقابلو پیسو سره ټولې کوو. په دې باندې دا پومونه تاسو ولیدل، زموږ د پومونو حالت ډېر خراب دی. دا پومونو د هر څه موږ په خپله اخیستي دي، په خپلو پیسو د مقابلې دا پیسې راوالو، د ماشومانو دا پیسې راوالو. موږ په دې باندې دا سامانونه موږ ځان اخلو او دا ګیمونه هم دوی دې حد ته ورسول چې د هلکان موږ په نیشنل لیول سره په دې باندې آرمي راځي، خو زه یو چاله هم نه ورکوم. زه ته په دې باندې محنت ما کړې، د هلکان به ما سره یې اپنی مدد آبدار څه دي؟ کوم ځای ته دا بوتلي دي؟ یاره دا زموږ نیشنل تمځي، زموږ مومندو ته چې څومره مومندو ټیم دی موږ سره، دا مومند را سره خپل کسان دي. په شفقدر کې چې دا مومند ټیم دی ما سره بیل ټیم دی، د 400 را سره خپل ټیم دی. د زموږ مقابلې په خیبر کې کیږي، په قیوم سټیم کې کیږي. هلته باقاعده موږ ته پوره هغې کوریج راکوي، خو فیسلیټیز په وجه باندې زموږ هم دا هلکان دي، د مومندو ټیم که دی که د 400 ټیم دی، دواړه ما سره بیسټ ټیمان دي. دا هلکان به انشاءالله تاسو چې ویزټ وکړئ دا به هلته ووینئ. په بیل بیل اپریټس و د جمناسټیک چې کوم اپریټس یې په هغې باندې د دې ګیم وګورئ نو حیران به شئ. دې کې خپل شته؟ دا خپل خو زما نشته، خو به دا ټول زموږ خپل بچي دي. نه لکه رشته دار که نه داسې؟ نه جي رشته دار نشته، بس ټول خپل او کلیواله ماشوم چې د مور پلار دی پرېښی دی نو لکه د باره کې څه وایي؟ د مور پلار دا د درېیم څلورم رنګ دی چې ما پسې کوي چې زما بچي څنګه دی. نو په دې باندې موږ خصوصي خیال ساتو، دې خو یې پرېږدونه او دا هلکان موږ وایي چې دا لاس پې مات شي که نه؟ لازم ماتېږي صاحبه. مخکې ورځ کې موږ نه لږ څه هلکان خوږ شو، دا غوږ مږ یو شی داسې په ډیمونسټریشن کې، خو دا خو خرچه بیا تاسو کوئ؟ بلکل هر څه پې د خپل د طرفه کوو. خو کې د هلکان داسې شي چې بیا مور پلار یې موي چې دا ولې د فیسلیټیز نه موجودګۍ په وجه باندې هلکان موږ نه خوږېږي. بچي ستا څه نوم دی؟ دانیال. او ستا؟ محمد. ته څه کولی شي؟ څه کولی شي؟ د هینډ سپرینګ هیډ سپرینګ دا کولی شي که نه؟ ګانټې اړوي. ښه څومره پریکټس ته دی یاره؟ څومره روزنه؟ بس یو 2 سال به مې کېږي. 2 سال. ښه کتونکو دا څونه چې تاسو وینئ، زه به بیا ځمه د دوی هلته کې اکیډمۍ ته بیا به پردن چې کوم دی یو سره خبرې ټولو سره به خبرې کوم. خو دا دې وخت کې ما د موقع نه پیدا واغستله نو دې ماشومانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی او د دوی په وجه باندې زموږ 400 چې کومه ده په مومندو کې، په باجوړ کې، په پېښور کې روښانه ده. دا د هرې مقابلې جوګه دي، خو چېرې ضلعي انتظامي مقامي منتخب نمایندګانو او د سپورټس محکمې دوی ته توجه ورکړه نو دوی نور هم مخکې تللی شي. ځکه چې ما د دوی هغه بیډونه وکتله، هغه سپنج نو هغې کې چې کومه دوړه وه او چې کله دوړه په دوه لګېده ما دلته کتله نو ډېره زیاته دوړه ده پکې او بیا شلېدلې هم دي. نو دا خو ورله څوک داسې هم ډونیټ کولی شي. څه نمبر دی د یار موبایل؟ زما 0303 82 85 964. صحیح. ښه کتونکو زه به مخکې د نورو سره خبرې کوم. السلام علیکم. On behalf of Director General of Sports Khyber Pakhtunkhwa, मैं सरदार समीर साहब को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 400 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर 400 तहसीनुल्लाह खान साहब को, जितने भी हमारे खिलाड़ी आए हुए हैं 400 से, खैबर से, मोमन से,
बाजबर से उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस इवेंट में शरीक होने के लिए आए। इंशाअल्लाह अली भाई जिस तरह आपने कहा कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी टैलेंट है ग्रास रूट लेवल पर उसको उजागर किया जाए। जो इंटर कंस्टिट्यूंसी गेम्स हैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, ये उसी की एक कड़ी है। और इंशाअल्लाह आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट गली मोहल्ले यूसी से लेकर यहाँ पर केपी में नेशनल इंटरनेशनल सतह के इवेंट मुनक़िद करेगा। मैं तहसीनुल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चारसदा को, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 दिन ये बच्चे चारसदा के यहाँ पर मोटे चावल भी खाएंगे, यहाँ की मिठाई भी खाएंगे, यहाँ के चप्पल भी लेंगे और इस इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। शुक्रिया।